پدې کې یو ځوان راغی. ځوان چې جومات ته راننوتو موږ سره میلو شو. رسول الله مبارک لا ورغی او د رسول الله مبارک نه تپوس کوي. نو دا صحابه به ډېر زیات خوشحالېدل چې څوک به داسې د بار نه راغی او د رسول الله مبارک نه به یې پوښتنه وکړه. نو دوی به ډېر زیات خوشحاله شو چې موږ هم د رسول الله مبارک نه څه زده کړه وکړو او موږ ته هم د څه زده کولو موقع میلو شي. ځکه چې صحابو کې د رسول الله مبارک ډېر زیات ادب پروت. نو دا تپوسونه به د رسول الله مبارک نه دونه نه کوله. د انسان په زړه کې چې کله د یو بل انسان ادب پروتي نو هغه ته بیا خبر هم قدر نشي کولی. نو دا صحابه به د رسول الله مبارک به ډېر زیات ادب کو. د دغه ادب د وجې به دوی دومره سوالونه د رسول الله مبارک نه کوله او ډېرې پوښتنې به یې نه کولې. وایي دغه ځوان راغی او داسې کېناستو او رسول الله مبارک ته ووی چې رسول الله مبارکه ښه انسان چاته ویلې کېږي، ښه مسلمان چاته ویلې کېږي. ناشنا تپوس یې کړی دی چې ښه مسلمان به څوک وي. زما او ستا په نظر کې ښه مسلمان څوک دی؟ زما او ستا نظریه ډېره کمزورې نظریه ده. موږ په دغې باندې ښه مسلمان نشو پیژندلی. رسول الله مبارک ته ووی دغه صحابي وی رسول الله مبارکه ښه مسلمان چاته ویلی کېږي؟ آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ښه مسلمان چې د چا اخلاق ښایسته وي. د کوم انسان چې اخلاق ښایسته دي دغه مسلمان ښه مسلمان دی. او د کوم مسلمان چې اخلاق نه وي ښایسته نو حدیث مبارک کې راځي چې د اخلاقو په وجه باندې ډېر خلک داسې دي چې د لوی لوی عابدانو نه نمبر وړلی دی. عبادت کې به کمزوري وي خو اخلاق به ښایسته وي. د دغه اخلاقو په بنا باندې وایي بعضې وخت یو انسان د لوی عابد نم لویه مرتبه حاصله کړي. نو رسول الله مبارک ورته وفرمایل وایي ښه انسان هغه انسان دی چې د اخلاق ښایسته دي. دغه صحابي ورته بیا فرمایي رسول الله مبارکه عقلمن انسان څوک دی؟ رسول الله مبارک ورته وفرمایل عقلمن انسان هغه دی چې د مرګ دپاره تیاری وکړي، د آخرت دپاره تیاری وکړي. دغه عقلمن انسان دی. نو په اول تپوس کې رسول الله مبارک دغه صحابي ته ووی وایي ښه مسلمان هغه مسلمان دی چې د اخلاق ښکلې اخلاق د خلکو قدر کوي. رسول الله مبارک ته الله رب ذوالجلال بیان فرمایي لو كنت فظا علیز القلب لانفضوا من حولک. کو ته سخت خویه وې او سخت زړه والا وې دا صحابه رضی الله عنهم اجمعین بستانه تلیو لانفضوا من حولک. ستا غیر چاپیره چې دا صحابه ناستی رسول الله مبارک دا منګه ته نرم اخلاق والا نرم خوی والا پیدا کړ. کو چېرې سخت اخلاق والا وي دا صحابه به تا نه تلي. نو ښکلې اخلاق الله رب ذوالجلال چاته ورکړي دا د دغه انسان د کمال نښه ده چې دا انسان کامل دی. الله رب ذوالجلال ورله ښکلې اخلاق ورکړي دي. آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي وی اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم اخلاقا. کامل د انسان ایمان به کمال ته کله رسی؟ رسول الله مبارک بیان فرمایي احسنهم اخلاقا چې څومره د اخلاق د دغه خلکو کې څوک زیات
خیستوی اخلاق والا دا کامل مومن دی احسنهم اخلاقا بلکہ رسول اللہ مبارک بیان فرمائی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق زرا لګلې شوی ما د اخلاق د تام کولو د پاره نو د چا اخلاق تام شو د چا د اخلاق تام کولو د پاره راغلی پورا کولو د پاره علامہ جلال الدین سیوطی رحمه الله دغلت بیان فرمائی چې په عربو کې کله چې ابراهیم خلیل الله علیه السلام هجرت وکړو نو د ابراهیم خلیل الله علیه السلام اخلاق ډیر زیات خیستو وای دا الله رب ذوالجلال چې خلیل نیولې دی نو ابراهیم خلیل الله علیه السلام اخلاق خیستو میلمته به میلمستیا ورکوله ترته میلمه داسې نه دیتلې او دا غمخوار به مدد کو نور ډیر خبره پکې د اخلاق موجود وي نو ابراهیم خلیل الله علیه السلام نه بعد په عربو کې اخلاق دا ډیر عظیم الشان اخلاق بچلیدل علامہ جلال الدین سیوطی رحمه الله بیان فرمای خو چې کله زمانہ لږ زیاته شوه او جهالت زور کو جاهلیت راغې نو هغه اخلاق د خلکو خراب شو کم اخلاق چې د ابراهیم خلیل الله علیه السلام په عربو کې هغه اخلاق د خلکو خراب شو په جهل سره په جاهلیت سره د هغې د تام کولو دپاره او د پوره کولو دپاره او واپس د اخلاق صحیح کولو دپاره آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمای بعثت لأتمم مکارم الاخلاق چې زرا لګلې شوی ما د اخلاق د پوره کولو دپاره د اخلاقو د تام کولو دپاره د ښکلي اخلاق مکارم الاخلاق بل ذکر راغلی حسن الاخلاق هم راغلی دی په مشکات په روایت سره حسن الاخلاق دی چې دا اخلاق ښکلي کم او دا خلکو لا پوره کما نو آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلقو اخلاق خیسته کړه د صحابه اخلاق خیسته کړل او صحابه خو ډېر لوی خلک دي د صحابه نه بعد هم چې کوم خلک راغلي دي او د صحابه په طرز عمل باندې تللی دي الله رب ذوالجلال والله ډېر زیات خیسته اخلاق ورکړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه شانته ناست یو کس ورته کنزل کول او بد رد ورته ویلې آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست او خاندي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جواب نه ورکړي چې ډېر وخت وشو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه کس ته جواب ورکړ آقا انعامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې ځای نه پاڅېد او روان شو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې وکتل رسول الله مبارک روان شو زر یې ورمنډه کړه رسول الله مبارکه تاسو زما په یو خبره باندې او په یو جواب باندې خفه شوې هغه وختي راسې ما ته لګیا او ما ته یې بد ردې وې رسول الله مبارکه تاسو ناست وې خو چې ما یو جواب ورکو رسول الله مبارکه تاسو روان شو تاسو په دې باندې خفه شو زه معافي غواړم رسول الله مبارک ورته فرمایي ابو بکر کله چې هغه تا ته بد ردې وې او ته خاموش ناست وې ستا د طرفه الله رب ذوالجلال یو فرشته مقرر کړې وه او هغې فرشتې ستا د طرفه جواب ورکو خو چې کله تا جواب ورکو نو هغه فرشته لاړ او شیطان راغی په منځ کې نو چې کوم ځای کې شیطان وي زه هلته نه ایسارېږم ښکلې اخلاق ده چې څوک درته بد وي او ته ورته ښه ووایې دا ښکلې اخلاق دي